بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم د مونږه هفت اقسام برابر کړل، د دې نه بس په دې مونږه 4 اقسام ته راولو. نو دته ووایي بچي چې اوس مقدمه کې 4 هفت اقسامو پسې بل 4 اقسام دي. نو 4 اقسامو ثلاثي مجرد و ثلاثي مزید و رباعي مجرد و رباعي مزید. نو دته به وایي چې ته به ثلاثي مجرد څنګه پیژنې؟ نو ورته وایي چې ثلاثي د دریو نه دی او مجرد د خالي نه دی، یعنې په دې کې به 3 حروف وي او مجرد به وي، هغه به د حروف زائدو نه چې کوم دي نو څه وي، هغه به خالي وي. او دې دلیل نه مخکې که موږ په دې باندې پوهه کړي نو ښه ده، که نه وي پوهه کړی نو په دې باندې به پوهه کړو چې بچې د فا علام کلمې په مقابله کې کوم حروف راځي نو دا حروف اصلیه دي، او چې د دې نه علاوه راځي نو دا به حروف زائده وي. لکه دلته کې ضربه بر وزن فعله، نو د فا کلمې مقابله کې ضاد راغی، د عین کلمې مقابله کې را، او د لام کلمې مقابله کې با. نو دا چې کوم دي نو د ضربه کې د 3 واړه حروف دا اصلیه دي، دې کې زائده یو حرف هم نشته دی. نو دې په دې باندې پوهه کړو چې دا به دې کې به 3 حروف وي او زائد به مجرد د زائدو نه به خالي، یعنی دا 3 واړه حروف چې کوم دي نو دا به سی، دا به اصلي، دا به د فا علام کلمې په مقابله کې راغلي وي. او طالب ورسره بیا لږ وضاحت هم وکړو چې لکه ضربه، نو بیا کو ضربو کې ماشوم ته دلته کې دا واو کم راغی، نو ورته ووایي چې بچې دا واو چې کوم دی نو بر وزن فعلو، نو دا واو او په زائدو کې چې کوم دی نو نه راځي. موږ ورته په ضمایرو کې ویلو چې دا ضمیر بارز دی، دا ضمیر بارز فاعل دی. نو موږ چې د ثلاثي مجرد دا حکم لګو نو دا به د ماضي په دې لومبنۍ صيغه چې کومه راغلې ده په دې باندې به موږ لګو. په ماضي کې لومبنۍ صيغه چې کومه راغلې ده ضربه، حسبه، نصره، په دې باندې به کوم دي نو څه کوو دا حکم لګو. په دې خوا پکې وروسته بیا لکه ضربو یا ضربتم کې دا تم راغلی دی یا ضربتو کې تو راغلی دی، نو ورته وایي چې دا په حروف زائدو کې نه راځي، بلکې دا د دې فعل لپاره کوم دي نو څه دی، دا فاعل دی. په دې باندې به ماشوم پوهه کړو. چې کله ماشوم په ثلاثي مجرد باندې پوهه کړو نو د دې نه بس وایي بیا په ثلاثي مزید باندې پوهه کړو. نو دلته به وایي چې بچي ثلاثي مزید دې ته وایي چې په دې کې به 3 حروف اصلي وي، 3 حروف به پکې اصلي او د اصلي سره به چې کوم دي نو یو یا 2 چې کوم دي نو هغه زائده هم راغلي، یا 3 به سره زائده راغلي، یعنی حروف اصلي سره به زائده هم راغلي. نو ورته مثال ورکو اکرم بر وزن افعل. نو دلته کې اوس کاف را میم حروف اصلیونه دي، خو دا حمزه چې کوم دي نو سری دا پکې زائده راغلي دي. په دې مثال کې دلته کې بیا پوهه کو ورته وایي چې ګوره دا حمزه مقابله کې راغی، او دا کاف چې کوم دي نو دا کاف مقابله کې، را د عین مقابله کې، او میم چې کوم دي نو د لام مقابله کې راغی. خو دې کې سره راغله اکرمه کې چې کوم دي نو یو حمزه پکې دا اکرمه کې دا لومبنۍ چې کوم دي دا سری دا د زائدو حروف راغی، نو دا حمزه به کوم دا حرف زائد دی. نو په دې وجه باندې دا ثلاثي مزید شو، مزید د زوائد نه لري. نو 3 حروف په پکې اصلي وي لکه کاف را میم، خو ورسره زائده هم راغله. نو په دې وجه باندې دې ته موږ څه وایو، ثلاثي مزید ورته وایو. نو ماشوم په دې دوه باندې په 4 اقسام کې ثلاثي مجرد او ثلاثي مزید باندې څه کو په دې باندې کوم دي نو پوهه کوو.